السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به یې، د ژوند په مزو کې به یې. عزتمندو په 400 شابړه معتبر کورونه کې یو دردناکه او زړه لرزونکې واقعه مخې ته راغلې ده. یو ورځ وړاندې د 5 کالو مریم وړه ماشومه چا قتل کړې وه، یعنی ذبح کړې وه، مرۍ ولا کټ کړې وه او ډیر زیات غټ ظلم ورسره شوی و او بیا یو شاړې ته وړې وه، یو په ټکي لړه کړې وه. د قاتل پیدا کېدو کې پولیس ډیر زیات کوشش او تفتیش شروع کړی و. اخره کې قاتل او ظالم سپاک قاتل خپل پلار وختو، یعنی خپل پلار الاله کړی وه او بیا یو په ټکي پرېښې وه، یعنی هلته لړه کړې وه. په څه وجه حلاله کړې وه، څه داسې واقعه مخې ته راغلې وه چې دې غریبې سې دومره غټ ظلم وکړو. راځئ مینوالو دا ټول معلومات مو سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شئ. کو تاسو مو سره په دې ویډیو کې نوی یې، مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مهدر سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره ټلی نشان وي چې هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. عزتمندو په 400 شابړه معتبر کورونو کې سم قیامت شروع دی. د 5 کالو مریم وړه ماشومه چې خپل پلار ډیر بې دردۍ سره او بې رحمۍ سره قتل کړې ده. پولیس والے قاتل پلار گرفتار کړی دی او وایي چې دا ظلم ما نه دی کړی. څه عجیبه غوندې ایکټینګ کوي. دې نه یو ورځ وړاندې مخکې به ویل چې قاتل دې موږ ته گرفتار کړي او سخت نه سخت سزا ورکړي، د چوک دې راځوړند کړي چې ټول خلک ته عبرت والي. حالانکه حقیقت نه خلک خبر نو چې قاتل دا یو ظالم دی. چې کله گرفتار کړو پولیس والا ته انټرویو کې وایي چې زمونږ ډیره غریبي وه، وس مې نه کېدو، دا وړه ماشومه ما د خپل غربت نه او بېوسۍ نه قتل کړې ده. پولیس والا ورله څه جواب نه دی ورکړی. دې نه بعد به قانوني کاروایي کیږي چې څه به ورسره کوي. تاسو مو سره تر بلې ویډیو پورې اوسئ چې قاتل سره به څه کیږي او اصل حقیقت څه دی چې دې ماشومې سره دومره غټ ظلم کړی دی. عزتمندو کو تاسو اوسه پورې زموږ دا چینل مخه نه سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره دا ټلی نشان وهئ او چینل هم سبسکرایب کړئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.